چې هغې نشې کوي او نشو نه باز نه راځي، نشو نه منې کېږي. مور او پلار یا روریانې په جیدونو کې هم ورکي، هسپتالونو کې هم ورکي، میاشت دوه پکې علاج وشي، علاج نه بس بیا کور ته راشي، بیا ملګرو سره کینې چرسیانو پوډریانو سره بیا په نشه کې مبتلا شي، نشې بیا شروع کی. د دغه ختمولو دپاره او نشې نه نفرت پیدا کولو دپاره ته بهترینه وظیفه ښیم هغه مور او پلار چې په خپلو بچو باندې خفه کېږي او بچي نشې کوي، نشو نه منې کېږي، هغې دا عمل ورته ضرور وکړي. انشاءالله په 11 ورځو کې یا 21 ورځو کې به دغه نشو نه بالکل نجات ورته ملو شي او هلک بالکل ټیک ټاک شي، منځګزار او نیک عمله به شي. عمل دا دی چې د کم سړی نشهیي کوي ایس کې یا کومه نشه هم کوي یا کومه ښځه د خاوند نه تنګې نسوار نه منې کېږي، هغه دې هم دا عمل وکړي ورته چې کله دا بنده اوده شي، نشهیي کس اوده شي، کم کس نشه کوي دی چې کله اوده شي خوب په مطلب چې پوه شي پوخ اوده شوی دی دغه وخت ته ودرېږه، مطلب سره ودرېږه او دومره اواز سره د الفاظ وایه د آیات مبارک چې تی په خپله باندې اورې. هغه قرآن مجید آیات مبارک دی 9 سپاره ده او یو کم 80 نمبر آیات دی. آیات مبارک دا څه دی؟ دا 21 کرت ده یا 140 کرت دا وخت سره ویل دومره اواز سوي چې تا غوږونه په خپله اوري. آیات مبارک دا دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يوزل بياوري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان